دا پکې نشتا. نو مونږ د دین نه هغه زمری جوړ کړی. هغه دا خبره بار بار کوم یو سړی نقاش ته ورغی ویل ماله په دې تندي باندې زمري تصویر جوړ کړه چې خل رانه یریږي. هغه ویل که زمری څه کوي دا خو دا د وینې داغ تا خوړلی نه دی که دا ته وخورې بیا به زمري نه تېر شي. نه زمری جوړوم زمری یم چې خلقو له پته ولګي. هغې ویل ښه وایه وی هلکه شاګرد ته ویلې رنګ او ستنه راوړه. که چا دا داغونه لګولي په لاس هغه نقشې چې جوړوي دا نومونه به ورباندې لیکل. چا به پې یو څه جوړول چا بل څه. زما یو مقتدي و هغه پې لړم جوړ کړی و چې د لړم دس کې خدای بنده لړم تصویر پې جوړ کړی و. بیا عاشقان شته که نه من دا ښه نه ده لرې کړو بس تکلیف پې تېر شو. سورج بیا لاس تړلی خواشی لرو. دا به د خلکو جوړول دا زنانه به خالونه وال هغه نقاش ورته ستنه رنګ کې لمده کړه او په دې تندي والا چخ کړه داسې هغې داسې ټوپ ووال. وای اے نقاش ماما څه جوړې ورته ویلي تندي باندې د زمري سر جوړولو نه شروع کوما. ورته ویلي نقاش ماما بغیر د سره ماته زمری جوړ کا. من هغه خلک بلستنه اٹھم بلس جوڑے وی د زمری لکې جوړو ما خپې جوړو ما ورته وی زمری جوړ که خو خپې او لکې ورته مو جوړوا. هغه ورته الله ته ورکوي پاسه بدبخته زمریم جوړې او بې سر او بې خپو م غواړې دا زمری نه وي. من قسم دې دین نه هغه زمری جوړو چې نه یې سر وي نه خپې وي. مونږ یو دا شی پکې نشته. لاړه جماعتونه شاړ شو که شاړ نه شو. څه خو اسم خلقو بانه غوښتله وایي څه وړه خشته پیشته او څه مینت پتناره. څه خو اسم خلق ناراسته او د قیامت علامې دي. څه پکې زما په شانتې حضرات راله ویل نه پکې تراویح شته دا تو د 12 غمو مه کوئ سر اړوشته دی نه ډېر هغې پسې روان دي صاحب. و یار ټول نندا مولا خره ورک عبدالمتین کا بلای ولګا. نو ما بل شپه د پتنګ چوکي ختم دعا وا ما ویل او کار نه کو راځي. هغه حیران شو استعمال ګوري خلق وای چې تراویح کې ختمونه کوم ځای کې دي تراویح کوم ځای دي راځي ما دي جمعتونو کې دویم ختم شروع کړي. اوس راته مرګري مو بالکل مولوی سے مبارک دي شه وی تا خو ته کال وعده اغستې وه زم مقتدیان راغونډ شو چې مونږ ته بل قاري صاحب راوله چې مونږ بل ختم شروع. ټول وایي سبحان الله بیا وایي دغسې تکړه شي د خیر سره فاستبقوا الخیرات. خلق وایي نشته عبدالمتین به انشاءالله په دې تقریرونو باندې په جومات کې 2 ختمونه کوي انشاءالله. دا ورته مونږ ښیو چې الحمدلله مونږ سره ازمرین دي. هغوی د شپې په سجده باندې چې الله ته په تراو کې کیدي الله ته جاړي د سجدونه خوندونه اخلي لذتونه اخلي. تاسې انشاءالله عزم وکئ چې کال به انشاءالله 2 ختمه کوو جومات کې انشاءالله. دا ډېر لوی خوند کوي. دا ملګري راته ویل مولوي صاحب بس مونږ بل ختم ته اوس ودرېږو مال ځکه اتکاب ته کېنه ناستم نو کېدی شي دعا له ته راشم. ډېر خوشحاله شو. وایي ټول ملګري وایي چې مولوي صاحب داسې خبرې وکړې زړه یې زموږ راژوندی و. وایي داسې خوشحاله خبرې وکړې چې یاره دا خو د ګټې میاشته ولاړه ګورې نن ستاسې او زمونږ چې چا د پاکستان سره روژه نیول د هغوی غالبا 13مه ته راوونه او چا چې د سعودي سره نیول هغوی 19مه ته راوه. روجه لاړه ای روجه راله هی 100 ورځې پاتې شوې 20 ورځې پاتې شو 20 ورځې خو راله لکه هلک 15 روجه خو راله او روجه خو راله روجه لاړه یو ځل به د الله ته تندې ولګولو الله به جلال کې راغې ای زما پرشتو
زما بندا پنار باندی ماتا تندے لگولے دے زما بند پا ماتا پنار باندی لگے دے ما یدی بند زما پنار باندی بل مڑی بل تاروٹی برابرئی اے پرشتو گواہوں سی ماد دی بند بخن اکڑلا در رمضان میں شوا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نبی علیہ السلام وگباندی ورتشا تلاس کی خودو او ابی ابن کعب نندک میں وہ عمل کرو اللہ رب العالمین تانڈیر خوشحال دے قسم دے صحابہ اغا خلق دے ننی کرل بیگالے رے بل نن بے یو عمل کو نتیجہ بزر رالا ابی ابن کعب وی یا رسول اللہ ما بس عمل کرے وی ورتوی ابی ابن کعب خام دی عمل کرے رات اوائے چکم عمل لے ابی ابن کعب بجڑاشو و یا رسول اللہ نن چی ما سمر تلاوت کرے دے واللہ زما دمخ اوخ کی دستر کو ادری دلی ندی اے ابی ابن کعب ولد جلل ورتو یا رسول اللہ ما بویل اے ابی ابن کعب استا شنڈی او در رب العالمین کلام وربان دلو استل استا شنڈی او دا اللہ کلام قرآن شریف دی چا کلام دے نمینی سر دی چا کلام دے پتہ بلگی جی تاسی ستڑی ہے کنا تاسی کے عشق شتا کلام دا چا دے شاباس تورات شریف دا اللہ کتاب دے کلام اللہ نہ دے کتاب اللہ دے کلام اللہ نہ دے انجیل شریف کتاب اللہ دے و کلام اللہ نہ دے زبور شریف کتاب اللہ دے خو کلام اللہ نہ دے قرآن شریف کتاب اللہ و کلام اللہ دوار دے عزیزانو مالک الملک دی قرآن دے پارا اللہ انتخاب کولو ٹولی پرشتی چی پیدا شوی جبرائیل علیہ السلام میں سجدہ باندی پروتے جبرائیل امین نا پرشتی تپوس کی اے جبرائیل امینہ ستا سجدہ اگددا ستا سجدہ اگددا ستا سجدہ اگددا ولی یہ اگدہ سجدہ دے جبرائیل علیہ السلام ہوئی چیز پیدا کی دلم مات اللہ رب العالمین اے جبرائیل زبتا دا اخیری پیغمبر اغلقم قرآن لے گما آغ بستا پزریا اخیری پیغمبر تور لی گما نزد اللہ پا شکریہ کی سجدی باندی پریوت لیما زچ پیدائی ما پا سجدی پروتے ما اللہ را تا حکم کی دائی و سازی و اسم بے سجدی باندی پریوزم او جبرائیل امین ما تا رب العالمین دا افرمائل اے جبرائیل امینہ فاسدہ قرآن یوسا ما ویلی یا اللہ تیارم ما یو دعا اکڑچیا اللہ تا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب یکدم ورکو انجیل دا سی زبور دا سی زما یو درخواست یا الہ العالمین دی قرآن کریم نزول یا اللہ اگود کا ولی اے جبرائیل امینہ و یا اللہ چستا کتاب نزول اگود شی زب سبا او بیگا دی دند جناب رسول اللہ کو ما زب بیگا و سبا دا امام الانبیاء دیدار کو ما جبرائیل علیہ السلام چڑوں بے وحی روڑی داسمان نا پرشتی رازی غار حرا جبل نور چورتوی یعنی غرد رنا والا غرد خوشحالی والا اگا غربان دا اسماننا پرشتی را روانی دی جبرائیل علیہ السلام مبارک میں راگئے کلج سرداری کونین تغاڑا ورکڑا سرداری کونین انسان ترانیز دیکھو ورتوی اید اللہ محبوبہ قل یا محمد اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق محبوب مبارک میں ما خلوص تل ندی کڑی ما خلوص تل دین اوڑان دی ندی کڑی دریم زلبان دے
او دی یو صوفي قول مې وکړو ډېر مې خوښ شو یو صوفي هغه ور باندې قول کړی صوفیا علماء کرام میں ډېر عجیب انداز وہی سردار کونین تھا جبرائیل علیہ السلام ورتوی وی اید اللہ حبیبا اقرأ بسم ربک الذی خلق وہی سردار کونین ورتوی اے جبرائیل امینہ فکم اندازی در تول علماء اے جبرائیل امینہ د قرآن کریم کلام دا د رب العالمین کلام دے اے جبرائیل امینہ فکم لوستو اللہ خوشحالی گی چپ اغا طریقی در تولو علماء دادا جبرائیل علیہ السلام دادا صوفی قول دے اگرچہ محدثین دا نور الفاظ راغستی فصوفی عالم آقا مبارک وی دا الفاظ دی وجنویل چی کلام اللہ دے اسنا چیزی تیز ہونل ولم اللہ بوی چی رویل ولا ما بڑی روح شروع کرے اللہ بوی لگی تیز کا نماتا جبرائیل امین او آیا زمان رب کم الوستل خوشحالی گی چپ اگا طریقی در تا اولو علماء قسم دے دے قرآن شریف دے کہ کمال نہ دے زر ڈز 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 سپاری تیرے کا کمال دے کہ قرآن نخوان والو دا دا چا کلام دے او اے عزیزانو دا با اللہ جل جلالہ ما یلیق بشانی ہی کہ اللہ دا خپل کلام تلاوت کئی اللہ اکبر دا بلا کم منظری خدایا دا بلا کم حالوی ربا دا عاشقان زنو با کم زے کی زخویم یو بم زرکی نہیں ٹھول ببار پراتی کہ دا اللہ کلام بھی او اللہ خپل ما یلیق بشانی ہی تلاوت کئی اولا بے سورہ رحمانی اللہ اکبر اللہ سورہ طہائی عزیزان شکر باسی هذا فتنو دور دے حارث مبارک ویل منگ تا بدی سخوہ کی دا ٹیم راکو قسم دے زمان دا ارچا سر دوستانا دا قیمت براشی اوبا گوری تا سے برا پوری خان دے نا گوری چدا سنگا خبر ہو زدہ مالدار سڑی نا دیر تعلق دا غریب سر ساتھ خدا مدرسہ کی مشہور خبر ہے پر پتین راشی زکور کی متیو چھ مدرسہ کی نشتا تیرے توریہ ہوئی یا مولین حضرات پہ پوئی کی ورمان آسم نانو توی سے ولارو تلاش انگریزانو کولو ذر آلاغا قاسم نانو توی رحمت اللہ علیہ دغزے کے ولارو داغیزن دی دروازے تر آگئے پوئی خوشو انگریزانو ترالو ویلیرا قاسم نانو توی گورو نوالتا ولارو یہ رویل قاسم نانو توی خستا سے نوڑان دی آغزے کے ولارو کم سے کے ولارو نمدل تا خودی ولارو کنا چھ انگریزانو کا دیزانا کم ولارو آغل تلارو آگوی التلارو تا پوستا کی قاسم نانو توی پی جانی ویلیرا قاسم نانو توی آغزے کے ولارو مخی دیل توریو ابراہیم علیہ السلام سوئی انی سقیم بیمار خونو خود دیو دی بد عملو بیمار کرو تو قاسم نانو توی التا ولارو نبی ورد سوئی وی آغل تا ولارو دی آغزے کو وی خواهوی لارو چلالا قاسم نانو توی شاگردانو تویل ویل بچینو دا دروغ نو دا توریو وخوال تا سو ولارو کنا نظمہ یو مالدار مرگره وغلاغ مدرسی تا او غور زیڑ راغلے خواہ غور زیڑ پیجنے نانے پیجنے غور زیڑ راغلے سیراوڑی وزان سارا ماں وردل مالوتی چاگا مدرسہ کی نشتا زہکور کیوں الاڑو واپس بے چا پزریامو بیلو کوئل مولی سے او قسم دیتا سے دا مانی زما زگر چکر لدا سے خود دو دری غریبانان دی دورز دی اڑی کئی اغازان سارکم دی پٹوک گرزو دری سالور منٹ غریب سڑی سر چکینی اللہ بدریا چی مالدار سر چکینی بنگلا موٹر غٹ اڑو کے 2022 ماڈل 23 ماڈل 24 ماڈل یہ رچ دا سے گاڑے چی پی خور کے دو وزیر اعظم سے اب سرم نہیں بس دا سوچ بدی بنگلہ میں دی غٹ کور میں دی اچھا غریب سڑی سر چکینی والحمدللہ تا سنگا چلو یہ رچ من خوبے گا واللہ دیر تکلیف ہو ما شمان میں آسی ہاں الحمدللہ منتخو اللہ پا مڑا خیٹا روٹھائی راکڑا یا اللہ شکر دے خدای چی بیگا دے روٹھائی راکڑے تو گورا دی مرگری بیگا بچو تا روٹھائی نو اللہ اکبر نصب دریا چی
بس الله بدریا شي. تاسو ته محبوب مبارک بچا سره کې ناستو او بغرزیدو را بغه د اصحاب الصفه طالبانو سره بکې ناست غریبانانو سره مینا کوي دا زما غریبانان درونه زما ډېر خوښ دا ټول خاندان می خوښ مینا ور سره کوم د الله د رضا ده وجه دا چې دا غریبانان دي مینا د پکې نو مینا ور سره کوم مانن په استاد پاسه او سپاره ترجمه کړي 15 غنټه تقریبا ماغست التا بهر عالم دلتا د مرګرو تفسیر ختم التا یو غنټه بیان وکړي استاد پاسه یو غنټه دلتا عالم الحمدلله او دلته ان شاء الله غنټه بیانم کولای شي ایس پروا مې نشته الحمدلله دا وجه دا چې غریب سړی سره کېنی الله بدرتا مزید توفیق درکې نو عزیزانو رمضان کی فلسفه دا څه شه دا فلسفه دا یو فلسفه دا دا چې رمضان والا روزدار د غریب د وګي حال نه خبر شي چې زما ګوان کې څه حال دی نن تاسو ټول به تلاش کې سبا د اختر ورځ ده بل ورځ اختر را روان دی نو هر سړی به په دې تلاش کې وي چې زه بچی له سوالم داسې جوړوالم چې بل چا نه اغستی او ستا په ترخ کې جوړه را روانه دکاندار ته ولاړې او دې وخت کې کونډه وړوکې بچې د لاسه نیولې او راځه بچیا او ته وایي مورې مالم جوړواله د اختر ورځ ده مور ورته وایي راځه بچیا لا سرسایه نه ده راغلی که چا سرسایه راوړه بچې طالب هم جوړوالم داسې شته که نشته ډېر دي ما او تا ته خو چې پته لګي نه دا تی په غوږ کې ما شپه تېره کړه داسې وټسولل ماما وایي څه دي خورئ وایي لاړم درنه وایي راغلی کله وي وایي ټوله شپه مې تېره کړه ویل نه دې په راتلو پوه شوم نه دې پتلو رمضان په راتلو مونږ به څه پوه شو پتلو به څه پوه شو د هغې کونډې غم چا خوړلی کومه کونډه چې بچي ته اوس هم پلار به دې راشي پلار به دې راشي د پلار پته لګي په ژوند ورک دی کم خوا لاړو کمو دروازو دننه پروت دی هغه کونډه به تر څو د انتظار په څادر کې ناست دی رمضان عبارت د دې نه دی چې ما او تا د وږي په حال خبر شو ابی ابن کعب کم عمل دی کړی و یا رسول الله منی سره وای صلی الله علیه و آله وسلم محبوب ما کم عمل کړي نه محبوب را روانو ما دیو یهودی د کورنا د ماشومانو आवाज راغې زورته ودرېدلما مور ورته وی پلار مشتدینا اے بچینو صدر تپاخ کما اے بچینو صدر تکیدما اے دا اللہ حبیبا ما دا خبری ووریدلے سو خود قرآن شریف تلاوت دمر درد را تراکو دا اللہ من دمر غالب شوا ما ټول تلاوت کی سترگی اچ شوی ندی خوخوی اللہ تبدا عمل خوخوی بلد کم عمل کرے دے یا رسول اللہ کور تلاڑما ما بی بی تویل کور کی سشتکنا دا بچو مخیلتو عام پروتو نمی خونلے و نم پاتو ما ورتویلی بی بی دا تو عام راکا اے بچی دی اس کی ناستل ما ویل خیر دے بچی خو منی میں روٹی خونلی دا گوان کی یہودی دے داوی بچیان نار دی مال دا روٹی راکا چی دا روٹی یو سما دی یہودی بچو تکیدما دی یہودی بچی ورباندی مالکما ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نومی روٹی واغستلا ما روٹی اگا یہودی کرا دروازی تکی خدا دی یہودی خضرال ما توی اید قرآن طالبا اید جناب رسول اللہ طالبا منگتا دی روٹی ولی روڑا ستاخم غریبی دا منگتا معلومی مول خیر دے زما دا بچو نیم کار شوی دا نیم بستا دا بچو کاروشی
سرداری کونین ورتوی اے ابی ابن کعب اللہ رب العالمین تا د تلاوت نه دا عمل ډیر قبول شلو. عزیزانو یاد ساتي د وګي سړی خېټه مړول د کې لوی کمال دی، کې ډېر لوی اجر دی. ما د ټول مرګري وای مولوي صاحب دا ته څه کوې؟ زه څه کوم؟ موږ ته خو ډېر څه ښودلي صحابه خو موږ یې نه کوو. موږ له رسول الله مبارک ډېر څه ښودلي خو تیار نه یو ورته. یو بیان دی، تقریر دی، یو عملی میدان کې کردار پیش کول دي. علما ناس دي، صحابه عملی میدان کې کردار پیش کړي. قسم په خدای هغه به چاته نه ویل چې ایمان راوړه، ویل ما ته وګوره زه څنګه یم، زما کردار ته وګوره، زما تجارت ته وګوره، زما ګاونډیتوب ته وګوره. دا تعلیم امام الانبیاء ورکړو. اے ابی ابن کعب څه دعا غواړي چې دعا دې الله قبول کړي؟ وورئ اوس ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله زما به دعا الله قبول کړي. او ابی ابن کعب دعا غواړ یا الہ العالمین لا سنئی برکړل یا الہ العالمین یا الله که زما تلاوت درته قبول وي نو یا الله دی یهودی ټول خاندان ته ایمان نصیب کا. واه واه بل سړی دا د خود غره ته سونه شي که نه نو سونه مې په کار ده. هلې چا ملګری ما ته مولوي صاحب دعا راته وکړه چې کار م ښه شي، یاره روزګار بیخي خراب دی. ما ولې و یاره جي بس دوبۍ کاروبار هم سر خوړلی هلته زمونږ چې کوم روزګار دی، او یورو مې جاپان کې دی هغه هم داسې کاروبار، او دا چین چې کوم کار هغه هم داسې ګډوډ شو. ما سر خوځولو خاندل مې مالې راو کار نه کوي ول مال زمونږ یو مولانا صاحب پوسټر باندې د غټ نوم لیکلی نو قاضي صاحب ترجمې د حال نه چې راووتو نو هغه به دا چشمې داسې کړې نو ما ته به یې کله کله ویلې دې خوا راشه چې ورلم پر یوګیا ته لاس کېښودل د پوسټر باندې څه لیکلي مالې جي بس د مولانا صاحب نوم دی ورته وایه مالې پلان کې هغه ډېر القاب ورسره ما ته ویل مولانا مالې ویل چې کار یې کړی مال چې څه یې کړی ویل چې غوټې لیکلی چې مولانا ایټم بم بس لانجه به ختمه وي دومره نومونه ولا څوک دي نو ما دې سړي ته مالې ته خدای بنده دومره کاروبار هم لا ته غواړې چین کې شته جاپان کې شته دوبۍ کې شته ملیشیا کې شته کاروبار خراب دی مال یو کار نه کې وایي څنګه مال غوټ سه اعلان وکړه چې د دې ټولو ملکونو ما ستا صدر کې نو خوند به نه بس وزیر اعظم به چې څنګه ډتې هغسې ډته وه اعظم دلته سې برابر نه راځي چې کوم خدای په قهر اخته شي هغه زموږ وزیر اعظم شي پته لګي نه قسم دی یو د بل نه بدتر دی الحمدلله یو چې راشي خدای بل راولي اوس ابل چې راشي نه دنه خو مخکینه خو ځکه چې یو دا رانغه چې وروره بس چل به وکړو څه زمانه کټ گئی څه به تاسې کې دا خزانه به ډکه کړو اره چې راځي وایي غریب ستا د سرمنې نه وباسم ته څه کار کوې وایي ټیپر خرڅوم ریړه دی دا اوهو ریړ ټیکس ورکې که نه ورکې یاره چې ټیکس به څه ورکم نه دا ټماټرو والا حلال کوي دا ټیپرو والا حلال کوي دا پروډوجو والا د ټول ملک دی تباہ و برباد کوي انا لله و انا دیړی مار راونیسي دیړی مار لانجه هم دوی جوړه کړې ده دا ولې غریبانان دي دوی دې ګټي او موږ له دې راوړي دوی مقصد دا دی قسم په خدای که عمر وګورئ دا خبره ما مخکې هم کړې وه بیا مې موږ ګورو چې خالد بن ولید به راشي د فلسطین په اواز به اواز وکړي په سترګو به مو نه ګوري زما سعودي حکمرانان دی الله د بدو سترګو وساتي هغوی سلیماګانو ته کار ویل اړې یخ نه دی دا 2 فوټه موبایل جیب کې پروت دی لا په دې اړه یخ شوی نه دی سلیماګانې موږ ته جوړوي هغه خار چې الله په قسم خوري په هغې کې ماله سلیما جوړ یاره و اسلام ډېره ترقي وکړه هلکه څنګه ترقي وکړه وایي چې په ایرپورټ راځي قرآن شریف هم لاس کې درکوي هغه ورکړی د سړیتوب نه ده ماله د قرآن شریف لاس کې نه راکوي قرآن شریف د کولاو کې په هغه د عملو کې د سعودي نه سنان بن سلمہ بن محبق د 40 صحابو سره
تاسې لاړ شئ سند ته د څلورو صحابو قبرونه ما خپله زیارت کړی چین ته 8 صحابه لاړل 1,10,000 صحابه رسول الله تقسیم کړل د عربو د خاورې نه قرآن دلته نن را ورسېدلو او اوس قرآن رګې دی روان دی قرآن شریف لاړو ما ته څومره چې موبایلونه څه کال کېږي اوس دي تراویح خو دلته 8 شوې 9 شوې 10 شوې څوک مال خپل تراویح کوئ خپل د هغې نه بعد وتر کوئ او خپل اوږدې دعاګانې غواړئ دوی ورپسې مه ځئ فرض ورپسې کوئ څومره تراویح چې دوی کولې کوئ نور د هغې نه بعد خپل تراویح کوئ د نر غوندې او بیا وتر کوئ او دعاګانې غواړئ چاته نور مه ګورئ چاته ګورئ ما ته چې د کوم ځای نه قرآن ما خو د 20 رکعاتو تراویح د حرمینو شریفینو نه د عمر فاروق عمل راوړی ما خو د تمیم داری عمل راوړی تا ته نن د نجدینو نه عمل را روان دی د نجدینو عمل ته عملي کې خدای ته وګوره لوی ورځې ته وګوره دا باچهي به درنه والي څنګه چې څوک 100 کاله وړاندې ستاسې مشران هغوی به غرونو کې مال ګډې سرولې او خدای د سعودي حکمرانان کې شاهي خاندان دا به درنه بې الله والي بې به څه کوئ دا امتحان دی تراویح 20 رکعاته کوي نو اے عجمو اے شب قدر والاو قسم دے ګورې داسې وخت را روان دی که څوک درته وایي چې دین ترقي وکړه نو دین ترقي پخو جوماتونو ته نه وایي دین ترقي دې ته نه وایي چې زموږ جوماتونه پاخه شو شمسین هم پې ولګېده او بجلي هم پکېده او اے سي ګان ولګېدل اے رسول الله مبارک په هغه جومات کې مونځ کولو چې بره د قجوري څانګې ورباندې پرتې وي بخاری شریف کی حدیث تے رسول اللہ مبارک چې کله سجدی ته لاړو تندې مبارک ټول په خټو باندې لیت زما رسول الله مبارک که الله ته ویلې چې د احد غر ما ته سونه کا کاڼي به یې سونه وي تختې به جوړېدلې د سونې او چتونه به ټول د سونې د چتون جوړوس لیکن نه 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 دنیا د دین ترقي په بلډینګونو کې نه ده سن 65 کې یو حاجي صاحب تللی و او ژوندی دی ډېر بوډا دی دره کې اوسېږي زه کله کله ورځم داسې بوډا دی زما دا بوډاګان ډېر خوښې نو زه ورسره ناست یم په غوږونو کوڼ دی مال تاسې چې لاړئ زه خبر شوی وم چې تا بره طواف نه کولو ویلې او مال دا څنګه وخت و ویل دا د دې برنډې د پاسه لږ ځای جوړ و هغه د دې دا ترک والا برنډه ویل دا سره بره ځای لږ اوچت جوړ و نو بیت الله شریف به لږ ټیټ ښکاره کېدلو نو ما هلته طواف نه دی کړی ما ولې ویل بیت الله شریف بې ادبي کېدله او ویل مال چېرې زه خو بیا نه راځم که داسې آبادیانې خلق کوي چې بیت الله شریف چاته نه ښکاري نو دا ترک برنډه جوړه شوې وه او دې نه بره ځای داسې جوړ شوی نو اجان به داسې بره تلل مال دا ستا د لیدلی حال وایي او موږ سره وي وړې وړې دغه وي دا بتکې نو پاکې مو باچولې وي لږې لږې څاڅکي به م خولې ته اچول او ګرځو مال چې ګوره بابا وایي مال پیزار سره هم طواف کولو سپلو سره کاڼي نه وایي چپ شه اوس دا چې خوله به دې کږه شي سپلې موږ په دغه کې غورځولې سمندر جازونو سره غورځولې چې سعودي خاورې ته رالو او موږ به اودس ماتې وی نه کولو په جړا شو سړی مال راشه اوس راشه تاسې ټول تللی هستئ پیزار سره طوافونه کېږي که نه کېږي کېږي پیزار سره که نه کېږي دا اوس چې کوم تللی حاجیان عمرې له به تللی پیزار په باندې بوټانې چپلي بیت الله شریف څلورم سب کې ناستم یو الجزایر والا دومره خو یې سر لکه سنډه او ګیره تر دې دا تندې داسې ټول مکمل تکتور نو بوټانې په خپو ما ورته څلورم صف بیت الله شریف خانه کعبې شریف دي مازدیګر مال دا لرې که عربۍ کوم دا سیز لرې که ما ته هېڅ دغه نشته دی ما ته وایي ته د پیغمبر خلاف ما ولې وایي نبي علیه السلام فرمایي چې یهودیانو به پیزار سره مونځ کولو نه کولو تاسې پیزار سره کوئ چې د هغوی نه جدایي راشي یهودیانو پیزار سره مونځ نه کولو عبادت نه کولو پیزار به ایستلو نو تاسې پیزار مه وباسئ مال ټیک ته والله ته خو ټول نه ښکلی سړی دا ستا ملاتو خو مې ټول نه خوښ دی مال دا چا ویلي حدیث د ابو داود شریف دی نبی علیہ السلام مبارک مانځه کې
ولاړو او پیزاری وویستلو پیزاری وویستلو صحابه کرام پیزار لړه کوټول مانځه کې نو عملی کثیره راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم شو چې ستا پیزار د خپونه بهر کا هغه بهر کو صحابه تاسو ولی بهر کو ما ته حکم شو یا رسول الله تعالی کو منګم لرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته نه تاسو د سم کوي يهود پیزار سره منز عبادت بدګنی تاسو داغي خلاف کوي داغي څه کوي بیگام حکمت القرآن تفسیر کتلو نو هغه لیکلو چې د يهودو مخالفت مقصد د نبی علیہ السلام او د صحابه نو په دې باندې هغه لیکلي چې دا اوس پته لګی نه چې دغه مونږ د رسول الله کم منځو سفر کې کړو د جهاد په دور کې کړو په حضر کې کړو و د دیوبند علماو نه قربان شم نو په دې باندې به حکم صراحت نه لګی چې دا کم منځو د دې پته لګی نه چې دیش د جهاد منځو په جهاد کې مجاهد ته پیزار استله او قربان د تقی عثماني صاحب نشم هغه درس ترمذی کې لیکلي دي چې کدلته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې حدیث مبارک نه چې عبادت کې پیزار مو وباسي مخالفت د يهودو نه نو تقی صاحب لیکلي په درس ترمذی کې اوس چې یاد ساتي اوس يهوديان پیزار سره عبادت کوي نو اهل سنت والجماعت محمدیانو ته پکار دي چې دوی پیزار سکی وباسي دا درس ترمذی کې دا خبره ځان سره یاد ساتي د عبادت روح څه شه ده ادب کله چې پکې ادب نه هغه عبادت هغه بی روح ده هغه مړې ده داږي کې بخون نه او شیخ صاحب رحمت الله علیه وویل وې د آداب سره عبادت داسې ده لکه د خيسته ناوي په مخ باندې چې خيسته دنګ پوزه ولاړی او چې د آداب سره عبادت نه وې د دې داسې مثال ده چې ناوي ډېره مزیدار ده او چې مخ ته نه کولو کو پوزه نه و اری خزه ته مخ اړولو دا د شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه درس بخاری کی په آداب باندې چې دا ادب د ناوي د مخ پوزه ده او چې د مخ باندې پوزه نه کدار شي بد لګنی او به چې ناوي به خوري بدل لګي نو فرض منز سنت منز نوافل دا ټول د سره په کار دي د آداب سره نو قران شریف چې لولم د آداب سره به لولو نو شاه عبد العزيز صاحب نه تاسو شو چې د قران شریف آداب څه شه دي الله اکبر شاه عبد العزيز صاحب وی قران شریف په دواړو لا سنو راوالا وی سبحان الله سبحان الله بیا وی سبحان الله شاه عبد العزيز صاحب وی په دواړو لا سنو راوالا شاه صاحب وی به خپل کا سینې ته نږدې کا او دا وش الحمدلله خدایا شکر دے چستا کلام ملاس کی دے یا اللہ شکر دے چستا کلام پلا سنورا اخلما یا اللہ شکر دے چستا کلام تکینما شاہ عبدالعزیز صاحب د قرآن شریف درا گستو خدا ادب دے بدوار اللہ سنو بے راوالم کل بے کما د کلاوی دو ادابی سدی د شروع کے دو ادابی سدی شاہ عبدالعزیز سے بوئی لزری درو شریف پر رسول اللہ او آیا سبحان اللہ اے دا اللہ حبیبا زکا پتا درود وائما چستا دا برکتا ز اللہ دا قرآن خان جوڑ کرما آداب دی من قرآن شریف پہ یو لا سرالو لکہ دا کالج کتاب بھی چوی دا ایسی کرنا سعودی کو خمدہ سکے من عجم شروع کر میں یو قسم دا قرآن شریف پہ روا کو سلو زمدہ سے دا خودے سپیرے میں خودے میں بچاو ورڑے یہ ازر بدا سر دا سکمات کی چستا دا خلم پہ واقع ہے ما دا سے نقلو کر دا سے ناستم پہ خور کی یہ الگ لارو قرآن شریف سے روا کو دا سپیو لاس باندی ابلو تے ماتا مروالا پہ دا گس لاس باندی روا کو ساکتے ہوئی نور بس مام دوا پرے ہو سور لگ مالتا سڑے خری احمق بچیا دا دی قرآن دا نفاذ دا پارا دا رسول اللہ پہ احد کی غاخون شہیدان شو دیو رسول اللہ تا امین ویلو صادق ویلو چی قرآن راغے بے ورسر جنگون شروع کرد دا خواہ کتاب دے دا حمزہ بدن پہ ٹوٹا ٹوٹو دا خواہ کتاب اللہ دے تا دا خندہ اکڑا اما تک اسے چل دے پدی اسے دلیل دے چی پا گسلا سے مرانا بخیلہ سے روا اورا دا وہ چیز اما زور ہوئے کنا اس سمرا سر نشتا
نو د سره ما بل کار کولو د په دې پوزه کې ما پیزوان اچولو او لکه د غوی مې داسې ګرځولو په دې بازار کې چې دا هغه بې ادبه دی او چې دې ما نه ځان خلاصوي دې مال د قرآن نه دلیل پیش کړي چې پوزه کې پیزوان اچول نشته دی مال د قرآن نه پیش کړي دا ورته ما پوزه کې پیزوان اچولی دا به د قیامت د سبا پورې مال دا دلیل پیش نه کړي چې پوزه کې پیزوان اچول نشته دی قرآن کې شته ده چاله پیزوان ما اچوي دا شته په قرآن شریف چاله سرمن مو وباسي دا شته قرآن کې یو سړی د ملک سرمن ته وباسه دا شته چې سرمن ته مو وباسه قرآن کې خو نشته قرآن کې خو چې قتل چا وکړو نو د هغې دپاره جزا څه ده هلکه زه خو د سرمنه وباسم ګردې ته وباسم سترګې ته وباسم نو دا مسله په حدیث ته چې مه کوئ مسله په څه ده په حدیث کې راځي نو دا یاد ساتئ دوی درته وایي دا خبره په قرآن کې نشته وایي په دې څه دلیل دی چې په یو لاس یې راغلی په دوه لاس رامران دا یاد ساتئ په دې څه دلیل دی شریعت څه وایي تاله تکلیف راغی ته اظهار کولی شي مار وخوړلی اواز وکړه چې مار خوړلی ځان محفوظ کا د ادب تقاضا څه ده جواز تقاضا دا ده چې نبی علیہ السلام را پاسه و ابو بکر جواز دا دی ابو بکر مار خوړلی معشوقه دې را پاسه وه ورته وایي چې یا رسول الله را پاسه ولې نبی علیہ السلام ته به ویم چې یا رسول الله سر مبارک لږ اوچت کا په خپه باندې مار خوړلی یم څه خوړلی یم د جواز تقاضا دا ده او د ادب تقاضا څه ده ابو بکر ناست دی پتون باندې سر د رسول الله مبارک پروت دی لاس بندې خپه خوځولی نشي ځکه چې معشوقې له تکلیف ونه رسیږي سترګو باندې اوښکې راغلې د رسول الله په مخ مبارک باندې پرېوتلې نبی علیہ السلام را پاسېدو ورته وی یا ابو بکر صدیقه اے د غاري سور یار ولی جاړې ورته وی یا رسول الله پته لګی نه څه خوړلی ما ځان ټینګ کړلو څه چې زما اختیار کو ما ټینګ کړی ځان دی سترګې زما اختیار کې نه دي یا رسول الله زما اختیار کې سترګې نه وې اوښکې لاړې توی شوي معافي درنه غواړم رسول الله مبارک ورته وی خپره دی خواکه په کوم ځای خوړلی نبی علیہ السلام په لعاب مبارک پورې کړ ورته وی اے صدیق اکبر درد شته که نه وینا الحمدلله درد نشته دا تقاضا د ادب ده تقاضا د څه ده زما مقصد دا دی چې د قرآن شریف به څه کوو څه به کوو تلاوت کم کوئ ادب ډېر کوئ تلاوت کم کوئ عمل پې ډېر کوئ تلاوت کم کوئ اکرام او عزت پړه کې برقرار ساته لس سپارو په ځای باندې چې بې ادبه لګې کله قرآن شریف تخپې کې کله ورته ډډه ووخي نه قرآن شریف جږدې ځان ته چې هغه ستا د دې غېږې نه لږ داسې اوچتي لږ بری بره قرآن شریف سوال درته کوم انشاء الله د دې زندګۍ خوند چې چا اغستی قسم دی که بیا نور پسې ګرځېدلی نو د خوند زندګي هغه څه ده هغه د ادب والا زندګي ده نو د قرآن شریف ادب به کوو انشاءالله دویمه خبره دا ده چې رمضان کې فلسفه ده د وږي د حال نه به ځان خبره و هغه یهودي د ابی ابن کعب رضی الله عنه د دعا په برکت الله ټول خاندان مسلمانان کړ زما مقصد دا دی چې د وږي حال نه به ځان خبره و د قرآن شریف د آدابو خیال به ساتو او په خپلو بچو باندې به قرآن زده کوو او مقصد به مسوي د الله رضا به وي انشاء الله رب العالمین دی د قاری صاحب دا جدوجہد قبول او منظور او فرمای رب العالمین دې ستاسو دغه ناسته قبول کړي زما زړه ډېر غواړي چې ډېر بیان وکړم خو سبا د جمعې ورځ ده او داسې د لږ تکلیف دی ماته دا تقریبا 15 غنټې ترجمه وه هغه بیا هلته 1 غنټه بیان دلته نو بیخي داسې د پشمن نه سړی وخي که نه نو خامخا زم انسان یم شکر بیمار یم لاندې مې خپې سوځي ګنې زړه مې غواړي چې تاسې نه تللی ناوخته پورې د سره لګی وی خو زه الله مو راسره دا سترګې دنیا کې حرمینو کې میلو که او چې کله حوض کوثري که نه او جانان مبارک ولاړي او تږي امت ته اوبه ورکوي الله مو دې هلته د ټولو اوبه څکل نصیبه وګرځوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین درود